الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن سبعا. فضل الاذان، د اذان فضیلت ذکر کړي. دلته د فضیلت څه مراد دي؟ فضل معنی مې د تکړې وي یو فضیلت بهتروالی ته وي، یو ثواب ته وي، دلته ته ثواب مراد دی. او د اذان معنا لغوي اصطلاحي ټول تیر دي. راویانو باندې یو کلام کو. حمید محمد بن حمید رازي ضعیف دی، اکثر علما ورته ضعیف وي. اکثر ابو تمیله یحیی ابن واضح دی، یحیی ابن واضح انصاری ثقة. ابو حمزه محمد ابن میمون نوم دی، محمد ابن میمون ثقة. او جابر جعفی رافیزی دی، ضعیف دی. رافیزی دی، ضعیف دی مولانا صاحب. ګورې ما د شیعه او د رافیزي په بیس کې تاسو تفرق کړی و که ستاسو یاد دی. رافیزي دی، تقریب کې لیکلي حافظ ابن حجر، او ضعیف دی. او مجاهد امام التفسیر دی. نو حدیث ته کمزوری شو. عن ابن عباس رضی الله عنهما وعنهم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قال من اذن 7 سنین، وکاله پرله پسې پکې نشته. زموږ بعضې مولیانې پرله پسې وکاله، پرله پسې به یې څوک کوي. د 7 کالو بانګونه ووایي، خو محتسبا مرائي ته ووته او منافق هم ته ووته. دا چې ښځې ته ځان ښایي که نه چې څنګه ښکلې بانګ مې ووایي، دغه ته ووته الله رضا لپاره. کتبت له براءة من النار، براءت د اور نه. بعضې علما براءت مطلقه یادوي چې د اور نه به مکمل خدای بری کړي. ولې چې 7 کاله دې بانګونه وي، دې څونه وختي راغی، دې به منتظر د صلات هم وي. خلک د ده په دعوت رالل. نو ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، د نورو نه به هم ځان ساتي. یا به خدای په دې په برکت د نورو ګناهونو نه وساتي. او یادا چې براءت د نار نه براءت مؤبده دی. که نور ګناهونه یې وو، خو دې به خدای د ارتداد نه ساتي، مرتد کېږي به نه. براءت د نار نه نار مؤبده دی، د هغې نه به یې ساتي. یا د ما خو دا براءت دایمي خوښ دی. دا بله خبره خو ډېره، دا خو د ډېرو خلکو دپاره ده چې د مؤبد اور نه به ساتي. هر مسلمان خدای ساتي چې په ایمان مړي. دا مه کوه، بدله به خدای توفیق ورکړي، د ګناه نه به خدای وساتي، د نیکو توفیق به ورکړي. او مطلق براءت حدیث ضعیف دی. ورپسې شه د ابن مسعود په مستد د احمد کې دی. د ابن مسعود په مستد د احمد کې، د ثوبان معاویه انس 3 واړه په مسلم کې دي. ثوبان معاویه انس 3 واړه څه دي؟ په مسلم شریف کې دي. او د ابو هریره مستد د احمد کې دی. او د ابو سعید په بخاري او ترمذي دواړو کې دی. او دې څه وایي؟ حدیث ابن عباس حدیث غریب. وجه د غرابت یې څوک دی؟ مولانا صاحب خپله به وایي. ابو تمیله نوم یې یحیی ابن واضح دی. ما درته ووایي که نه، یحیی ابن واضح انصاري چې ما وی ثقه دی. او ابو حمزه سکري، دا سکري ورته ویلی وایي لحلاوة کلامه، وی خبرې خوږې وي، خبرې خشته وي، قند غوندې. نوم محمد ابن میمون دی. او جابر ابن یزید جعفی ضعفوه، او دی په متفردم دی، علما ورته ضعیف وایي. تركه يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قطان وعبد الرحمن بن مهدي. قال ابو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيل، حالانکه د وکی په نس ثقه دی. او لولا جعفر، وی که جابر جعفی نه وی، اهل کوفه او بغیر د حدیث نه وی. لیکن مولانا صاحب امام ابو حنیفه څه وایي؟ دا هغه د کلي دی، دا هغه د وطن دی. وی ما رأیت اکذب من جابر، جابر جعفی، ما رأیت اکذب، وی ما د دنه دروغجن سړی وی بل نه دی لیدلی. او حافظ ابن حجر په تقریب کې د ډېرو محدثینو حوالې ورکړې دي چې دا ظالم ضعیف و. ولولا حماد که حماد نه وي، اهل کوفه او بغیر د فقه نه وي، د امام صاحب استاد هم دی که نه حماد. زه اوس ورپسې شه، زه اوس په حدیث کې تفصیل راشي. ها راویان دې ټول تیر شوي دي او ثقات دي. ها صلی الله اوس غوږ کېده. الامام ضامن، امام ضامن دی. څه مطلب ضامن؟ ذموار دی. ها ذموار څه معنی؟ یو ځل د دې 400 کې مې مونځ کاو،
نو دلته یو مولوي صاحب اوس مړ شوی دی خدای پاک دې وبخي ډېر ټقالي و دا د غفور مارکیټ د سر کې جومات نه دی وسیم ګل مولوي صاحب یې نوم وسیم ګل مولوي صاحب ډېر نیک سړی او ډېر ښه سړی ښکلی سړی و بلکل د غفور مارکیټ دا چې ورنو دې کې امام اوس یې بچې په هغې کې امام ډېر ټقالي و نو زه جومات ته ورغلم ما نه مونځ شوی نه رښتیا مونځ مې ورپسې وکړه خو یو رکعت مې را لاندې کړه چې بیا زه ولیدم بیا ما ته وایي کښېنه چای در باندې څښم ډېر ټقالي و نو ما وایي نه زه وایي زه خپله خو در باندې نه څښم خو یو مقتدي باندې را غواړم که نه وایي ته به یې موسکې موږ بیا یې موسکو مې ښه هغه چای راوغوښتله نو یو سړی مخکې شو او مونځ یې کاوه غالبا زیارت ته شبې جمعې له خلک روان نو دویمه جمع یې کوله نو هغه چې څنګه هغه الله اکبر وی نو ده آواز ورکړه وی صبر وکړه صبر 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 وایي خدای څه چل دی وی شاته وګوره هغه شاته وکتل بیا ورته شاته وګوره هغه وی ته مولوي صاحب څه چل دی وی شاته وګوره که وی شاته مې وکتل څه خو نشته نو شاته یو غټ سړی ورپسې په جمع کې ولاړ وی دا وړی شي که نه وی دا به ګورې جنت ته رسول غواړي وی سوچ ورته وکړه که په اوږې وړی شي جنت ته یې رسول چې خو ځان پسې ودروه که نه ویې باسه دا به وړی شي هغه مو خندل خلکو تقالي چا به ورته غږ نه کوه یو ځل یو سړی راغی ما ته وایي چې مولوي صاحب اواز ډېر زیات کمزوری دی مې چې ورشه یو سیر کباب راوړه وی زه راته یم چې اواز دې کمزوری مې چې اواز هسې تیزېږي یو سیر کباب راوړه چې خو ته تماشه کوه چې اواز اوس تیزېږي که نه نو الحاصل الامام ضامن مقتدیان به په اوږه وړی جنت ته دې موارد مقتدي چې دی او دا امیان هم وایي که نه وایي دا مولیان زمونږ غویان دي او مونږ امیان به پې سواره جنت ته ځو دې دا فارموله جوړه کړې ده او مونږ وایو چې دا عوام د خدای غویان دي او دا مونږ ملایان به پې سواره جنت ته ورپسې شه الحاصل دې معنا نه ده الامام ضامن د دې معنا سره امام متکفل د امور د مقتدیانو دی څه مطلب یې دا کړه د مونځ صحیح شو د هغوی مونځ به صحیح وي اله که هغوی د شروطو اتباع کړي او که د ده مونځ خراب شو نو د هغوی مونځ هم خراب شو دا معنا ده اوس دې نه مونږ یو څو مسلې راوباسو هغه دا چې امام ضامن دی متکفل شو د صلواتو د مقتدیانو نو شیخ پل مثل لا ما تحت لا متضمن گردیدی شي شیخ پل ما تحت لا متضمن گردیدی شي او ما فوق لا متکفل نشي گردیدی یا خدایا ما تحت د پاره خو متکفل گردیدی شي لیکن ما فوق لا متکفل نشي گردیدی او مثل لا متکفل گردیدی شي چې څومره صادري نو هغه شی پکې راځي د هغې نه کم پکې راځي د هغې نه زیات پکې نه راځي چې څومره لوښې دی یو کیلو لوښې دی نو کیلو پکې راځي نیم کیلو پکې راځي یو نیم کیلو 2 کیلو پکې نه راځي نو دې نه دا معلومیږي چې اقتدا دا مفترض په متنفل پسې صحیح نه ده ولې ځکه متنفل کم دی په حال کې مقتدي مفترض اعلا د په حال کې او شی د خپل ځان اعلا دپاره متکفل نشي جوړوي مثل نه ګرځېدي شي چې تم نه ماسپښین کوي هغه هم نه ماسپښین کوي ادنا نه ګرځېدي شي چې تر نفل کوي هغه فرض کوي یو خبره پکې ده دا چې مثل نه ګرځېدي شي نو بیا خو یې د یو ماسپښین مونځ قضا د بل ماسپښین په ادا والا پسې وشي که نه لکه تا نه پرون ماسپښین مونځ قضا دی او اوس دې ماسپښین کړی دی او دې کې جمع ولاړه ده او ته یې ورې که زه به پسې پرونی ماسپښین قضا کړمه نو دا خو دې صحیح شي نه هغه ممنوع دی بل دلیل به ورسره شي ممنوع دی بل دلیل راځي بل دلیل څه شی دی مولانا صاحب انما جعل الامام لیؤتم به یا خدای څه مې ویلي را روان دی انما جعل الامام لیؤتم به امام دی چې ته اقتدا ورپسې وکړې نو اقتدا چې څنګه افعالو کې د نیاتو کې هم ده نو څه مطلب شو اقتدا په افعالو کې ده وایه په نیاتو کې هم ده
نو که هغه متنفل دی او ته مفترض دی نو صحیح نه شو. که هغه د یو منځ فرض کوي ته د بل منځ فرض ورپسې کوې صحیح نه شو. نو سوال وکړه که نه چې بیا د متنفل هم ورپسې صحیح نه شي کېدلی. ولې اختلاف النیات رانله جواب مې کړی دی. یو خو هغه مونږ سره حدیث موجود دی، صریح حدیث موجود دی چې یو سړی راغی مونځ یې کو رسول الله مبارک پیسو په ثواب وګټی نو حضرت ابوبکر صدیق ورسره پاسې ثواب یې وګټو مونځ یې ورسره وکړو صریح. او دویم دا چې فرض چاله شامل وي مولانا صاحبه نفل له هم زه اوس مخکې ځم نو الامام ضامن النسم علامې وایستله شابسې یو اقتدا د مفترض متنفل پسې نه صحیح کېږي. دویم ته څه معلومه شوه چې فساد د صلات د امام سبب د فساد د صلات د مقتدي دی یاده دې شوه. دریم ته څه معلومه شوه ترک د قرات خلف الامام چې هغه ستا زمونږ متکفل تر سره پاره بیا تلاوت کوي ته قرات خلف الامام بیا ولې کوې. والمؤذن مؤتمن په دې اعتماد شوی دی نو چې اعتماد پې شوی دی نو په وخت کې د بانګونو بې وایه ونه وایي. اوس څه وایي اللهم ارشد الایمة ناشنا دعا ورته کوي خدای لار ورته سمه کړي هسې نه مونځ غلط وکړي ورې د مونځ فساد د مقتدي د مونځ د فساد ذریعه ده. او واغفر للمؤذنین ماشاء الله مولا علي قاري دلته لیکلي صاحب د مرقات وګوره وایي دا مؤذنینو ته د مغفرت دعا ولې وکړه. د مغفرت ورته ولې کوي ګناه خو نه ده کړې. د مغفرت دعا چاته کېږي مولانا صاحب وایه چې کوم سړی ګناه وکړي نو ده خو ګناه نه ده کړې ولې د مغفرت دعا ورته کوي. وی مولا علی قاری لیکي ځان نه وایم وی اکثر دا مؤذن چې بانګ وي د جمعات نه ګس طرف ته وي یو طرف ته نو دی په حیال الفلا کې خزو ته ګوري یار دا ما د تر ځان نه دی ویلي حیال الفلا کې چاته ګوري لکه خزو ته ګوري شذو ته نو په دې نسبت د مغفرت دعا وکړه. او زه به راته ده ووایم چې د وخت نه کله مخکې وایي کله وروسته وایي زه دا مو سره ووایه ځکه واغفر لفظ ولا راغی زه ورپسې شه مولانا صاحب. او په باب کې د عایشې صدیقې روایت دی. عایشې صدیقې روایت په کوم ځای کې دی صحیح د ابن حبان کې او د سهل ابن سعد ابن ماجه کې دی او مستدرک د حاکم کې دی او د عقبه راته نه دی معلوم. شابه حديث ابي هريره رضي الله عنه رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد من اهل الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شابه ورواه اصبات ابن محمد ثقة عن الاعمش غير اعمش نکي ګورس وقتی اعمش بالذات د ابو صالح نه نقل کو یاد دي او دلته حدثت عن ابي صالح راغي معلومیږي دا چې اعمش سما د ابو صالح نه ثابت نه. عن ابي هريره وروى نافع بن سليمان محمد بن صالح هذا محمد بن عن ابيه عن عائشه ديك جو وقت ابو صالح نقل كودا ابو هريره او دلتك عائشه على هذا الحديث قال سمعت ابا زر يقول حديث ابو صالح ابو هريره الصح ده حديث ابو صالح ده عائشه ابو دوار سيديات ولدا اصحاب دوار ابو صالح دم ده عائشه وريدلي ام ده كان وريدلي ابو هريره نكن قال ابو سمعت محمد امام بخاري دي او حديث ابو صالح عائشه ناس نسوق ده عائشه غير صحيح سوق ده ابو هريره وذكر عن علي بن ابي انه ثابت نه حديث ابو صالح ده ابو هريره نه هم او ده عائشه نو دواړه ثابت وي نه دي او وي ولې وي حدثتو پکې راغلي سره راغلي دي لکه حدثتو لیکن سمع وي ثابت نه ده لیکن علماء وي چې سمع ثابت ده ویږي په نو کې دي چې لاول ته بل واسطه اوریدلی حدثتو وي او بیا به ذات اوریدلی لو تر پسې اشاره ما يقول اذا اذن المؤذن وبه قال حدثنا علي ابن مديني پن السما د احمد ابو صالح نه ثابت نه ده ځکه وي ها اذا اذن المؤذن نو ما يقول دا اجابه فعلی نه ده غیر روان ده اجابه قولی زمخ کې ده ها وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وفي الباب عن ابي اوس دې کې مولانا صاحب دوه اختلاف دي. یو اختلاف پدې کې چې جواب د اذان حکم څه دی او د احمد ابن حنبل پنځ واجب دی. د احمد ابن حنبل پنځ جواب د اذان څه دی واجب او زمون بعض علما ګورم دقه لیکلي دي چې زمون پرې د واجب دی. وګوره شامي هندیه دوالو کې دا قول شته لیکن راجح دادی چې پنځ د امام ابو حنیفه شافعي او مالک مسنون دی واجب نه دی
سمې وې پنځ د احمد ابن حنبل څه دی لکه جواب د اذان وایا واجب دی او دا یو قول د احناف هم بعض مشایخ لیکلی لیکن د امام صاحب اصلي مسلک او ورپسې زبل څوک شافعي او مالک د هغې په نسبت باندې مسنون دی واجب نه دی او فتوا په عدم وجوب ده دا یو اختلاف دویم اختلاف څه دی چې دا اذان جواب به څنګه ورکې نو د شافعي او د مالک یو قول دی سمې وې د شافعي او د مالک یو قول دی چې خیالتین به مو سره همغسې وی دا یو قول دی ګورې نور د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مالک د شافعي او د احمد د څلورو واړو مذهب دا دی چې خیالتین په دی به حوقله وی لا حول ولا قوة الا بالله به وی یا درې نه شوه خبره د شافعي الا او د مالک څه دی یو قول دا دی چې مؤذن څه وایي اقه وایه خیالتین هغه وایي تم خیالتین وایه لیکن د شافعي او د مالک راجح قول چا سره دی د امام صاحب او د احمد سره چې حوقلتین به وي زه اوس ورپسې چې دا دوی اختلاف او دلایل درته وایم اسحاق ابن موسی انصاري تېر شوی دی معنا هم تېر دی مالک ابن انس حدث قتيبة عن مالک فرق څه شو چې تحویل نه مخکې د مالک او د امام ترمذي کې دوه واسطې وي اسحاق او معن تحویل نه مخکې یوه ده چې قتيبه دی مالک مدار د سند شواني زهري عن عطاء ابن يزيد الليثي ثقة بار بار تېرېږي ټولو صحاح راوي دی عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء د نداء بالاتفاق اذان مراد ده فقولوا مثل ما يقول المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ګوره د دې مثل دا د شافعي او د مالک دا یو قول دی لیکن په مسلم شریف کې خیالتین او پکې حوقله راغلی ده یا لکه مسلم شریف کې د خیالتین په سره راغلی ده حوقله البته مستثنا کم پر روایت د مسلم البته مستثنا کم پر روایت د چا د مسلم اوس د موالک او شافعي مفتا به مذهب ده دیم قولو امر د وجوب د پاره خلی چا د پاره خلی احمد د وجوب د پاره او مونږ د وجوب د پاره نه خلی د کډیرو روایتو کې د اذان ذکر راغلی دی او د جواب اړو ذکر وسره نشته ډیرو ځایونو کې او ډیرو ځایونو کې پیغمبر مبارک په خپل اذان جواب نه دی ورکړی نور الفاظ ویلي دي را روان دي نو موږ ته وجوب نه معلومه او استحباب ته معلومه وفي الباب عن ابي رافع ومسند احمد کې دی او مسند بازار کې دی او د ابو هريره ترمذي کې دی او صحیح ابن حبان کې دی ترمذي او صحیح ابن حبان د ام حبیبه صحیح ابن خزیمه کې دی مستدرک د حاکم کې دی صحیح ابن خزیمه مستدرک د حاکم عبد الله ابن عمر ابو داود نسائی کې دی لکه پوه شوې په خبره او د عبد الله ابن ربيعه په نسائی کې دی د عائشة ابو داود کې دی د معاذ مسند احمد کې دی د معاویه بخاری او نسائی کې دی ها اوس مولانا صاحب چې ستا په جماعت کې دوه بانګه بیا به سکے یو او شو بل چا جماعت کو بیا بانګوي نو د لومبي جواب وکړه دویم ضرورت نشته او که ګڼ بانګونه شروع شو نو کوشش وکړه د خپل جماعت د اذان جواب ورکړه د چا او که د خپل جماعت د اذان پته لري پکې نه لګېده یا هغه درته نو معلوم نو د اول وکړه او د اقامت په جواب کې به څه وی د اقامت په جواب کې اقام الله و ادامها راغلی دی ښه یو روایت کې شته اقامها الله اگرچه راوی شهر ابن حوشب دی او شهر ابن حوشب بعض علما ورته ثقه وایي امام ترمذي یو ځای کې د شهر ابن حوشب حدیث ته زمونږ ورته ثقه وایي زمونږ په ثقه دی امام ترمذي یو ځای کې ورته ضعیف ویلی دی لیکن ما تاسو ته راړولی او که ستاسو یادي
دو دینه مې راړولو چې امام ترمذي هغې کې ورته صحیح ویلی دی او د سار په اذان کې به څه وی نو په احادیثو کې ثابته ده الصلاة خیر من النوم شته په احادیثو کې ګورې ښه صدقت و بررت و بالحق نطقت بالکل مرفوع حدیث ته رسول الله مبارک کې او خیر دی که ته الصلاة خیر من النوم وی زمونږ فقه کې دواړه راغلي دي په هغه وی ویلی شي زوت ورپسې شه قال أبو عيسى حديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث حسن صحيح وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية مالك أصح. هلته مالک د زهري نه کوي د عطان او د ابو سعید نه او دلته کې زهري او متابع یې راوړه چې معمر وغیر واحد ګوره متابعین یې راوړه او دلته عبدالرحمن بن زیاد د زهري نه کوي او هغه پکې سعید ابن مسیب راوړي خیال دی د عطا په ځای باندې سعید او د صحابي ابو سعید په ځای ابو هریره راوړي نو دا غیر ترجیح ورکړه هلکه ولې پکې استراب ثابت دی زهري به دواړو اورېدلي که نه زه اوس مخکې ده ها هلکه اجرت علی الطاعات کې به تفصیل ویلی دی که نه او زه مخکې ده وه ابو زبید څوک دی عبصر ابن قاسم سموي عبصر ابن قاسم ثقه دی اشعث ابن سواری کندی حافظ بھی ضعیف دی حسن حسن بصری مراد دی ہاں بالکل دی په مرض وفات کې طائف ته ولېږه او د طائف گورنر یې که حضور پاک عثمان ابن ابي العاص مرض وفات کې دی ولېږه طائف ته او طائف گورنر یې که وی ان اتخذ چې زه ونیسم موازن ولا یأخذ على اذانه اجرا هلکه محمول به کوم په عزیمت کان یو خو حدیث ضعیف هم دی او محمول به کوم په عزیمت او نور خبرې مې کړې دي ها دی ورته که حسن وی په خپل ذوق به وی یا په تعدد د طرق به وی نور خو تاسو ته ما ووی چې اشعث ابن سواری کندي حافظ ابن حجر وتا ضعيف ويها واستحب للمؤذن ان يحتسب باذانه باب ما يقول اذا اذن المؤذن من الدعاء وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ورا مهاجد الكريم دي باب ما يقول دا من الدعاء يقول پورې متعلق دی تبا كما دعاء مؤذن اذانو کې ها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن حين يؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا غفر الله له ذنوبه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف الا من حديث الليث بن سعد عن حكيم بن عبد الله بن قيس ها راویانو ته لږ زو مخکې قتیبه هم تېر شوی دی لیث هم تېر د ثقه دی او دا حکیم ابن عبدالله دی حافظ وی صدوق بس ټیک ده چې نور سال پاس وسرنیز توثیق لفظ دی او عامر د سعد ابن ابي وقاص ویل ثقه دی هذا خپل پلان نقل کی سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه اول من رمى بسهم في سبيل الله نقل کی رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن يسمع اذان المؤذن مضاف مقدر حين يؤذن كم وقت اذان وي وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا دا يا تمييز دي يا حال كونه ربا او يا رضيت بالله اي برب بدلك وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر الله له ذنوبه ها ودلتزو دلته تعارض راغی دلته وی چې دا الفاظ به او رسو اللهم رب هذه الدعوه التامه به نو تعارض نشته دا د شهادتین وخت کې وایا هغه د فراغت د پس وایا هیڅ تعارض نشته دا د شهادتین چې وینو هغه وخت وایا هغه فراغت نه پس او یا تعارض نشته دواړه وایا کړه دواړه د فراغت نه پس وایا هیڅ تعارض پکې نشته دا یو شو دویم د دې کلماتو مناسبت د اذان سره سره بالکل واضح ده اذان کې اشهد ان لا اله الا الله دې کې مراد اذان کې اشهد ان محمد رسول الله دلته مراد بلکې عبده لفظ پکې زیات شو اذان کې سره اذان د سره پاره کې دې د پاره چې
چې عبادت له خلق بلې نو دی وی زه د الله په ربوبیت راضي یم الله ته رب ویم عبادت لازم او دا لمونځ تعلق د اسلام سره دی او اذان هم د شرایعو د اسلام سره دی او دا ما ته پیغمبر ښودلی دی نو زه یې ویم ډېر مناسب الفاظ دی اوس درېمې خبرې راشه درېم دا غفر الله له ذنوبه ګناهونه به ورته الله معاف کړي کوم مراد دی لکه ما درته مخکې ویلي صغایر مراد او که مقرون بالتوبه شي بیا کبایر ومن غیر جنس الحقوق هغې کې مې خبره کړې اوس د دې حدیث نه یو څو مسلې معلومې شوې ادا چې مناسب دا دی چې اذان څوک وایي نو د شهادتینو وخت کې ده ووایي وروسته هم ویلي چې خو شهادتینو وخت کې ده که مناسب هغه وخت کې دی دا الفاظ دین دې څه معلومه چې تجدید د خپل ایمان انا اشهد ان لا اله الا تجدید د ایمان هم دې معلوم شو او بل د دې الفاظ و مصنونیت هم معلوم شو رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا او بل فایده معلومه شو چې مغفرت د ذنوبو ګرځي یا لکه پوهېږې که نه نو ګوره هېڅ منافات نشته جواب هم ورکه دا مو وایه یا جواب د اذان وخت کې ورکه او دا او هغه وروستو اللهم رب هذه الدعوه وروستو وایه لیکن دې نه دا خبره معلومه شوه چې جواب د اذان واجب نه دی که واجب وه بیا خامخا پکې ذکر کوو ولې معرض د بیان دی که نه دی د اذان په وخت کې تا ته الفاظ وایي نو که ته وایې چې لکه عدم ذکر خو دلیل د نفي نه وي عدم ذکر خو دلیل د منع نی نو ما څه جواب درته وکړو عدم ذکر دلیل د منع بالکل نی خو په معرض د بیان کې وي چې پیغمبر بیان کوي او اونه کوي یو شی پته ولګي چې دا ثابت نه دی قال ابو اسحاق هذا حديث حسن غريب غريب وجد غرابته خي لا نعرف الا من حديث الليث بن سعد حكيم حكيم ابن عبد الله بن قيسنا دا حكيم بمتفرد دي ليسنا حكيم وما بيت حافظ وتسودوق ويلي دي دوس ورپسې شاه باب منه ايضا وبه قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وابراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب وابي حمزه قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع نداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه هذه محمد الوسيله والفصيله وبعث مقام محمود الذي بعثه الا حلت له شفاعه يوم القيامه قال ابو عيسى حديث جابر رضي الله تعالى عنه حديث حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر لا يعلم احدا غير شعيب بن ابي حمزه باب منه مختصر متعلق ته الفاظ جواز ذکر کوي محمد بن سهل تميمي ثقة محمد بن سهل بن عسكر بغدادي تميمي او ثقة ابراهيم بن يعقوب امام الجرح والتعديل لسيب حافظ ذكري دي الحافظ وتلك دي دوار استاذ علي بن عياش حمصي دي هلك علي بن عياش امام بخاري استاذانه كيف دي ثقة راوي دي او شعيب بن ابي حمزه مختصر شو ثقة زور پسې محمد بن المنكدر مشهور تابعي دی په متفردم دی مشهور تابعي دی د ټولو صحاح راوي دی او جابر بن عبد الله الانصاري مراد رضي الله عنه سند مضبوط دی قال سوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هغه چا چې وی حين يسمع النداء ناکت وی عبادت اتمامه په نور روایتو کې داشتا هغه مخکې خوشا کو چې اشهد وخت کې به کورست دي کې نشتا نور روایتو کې شتا اللهم يا الله ما ویلو چې دا مين بدل یا نه دی اللهم رب هذه الدعوة رب دې دعوته دعوت وتولي وي ځکه هلک منزله بلی او التام سمانا یا خو تام د عقاید لپاره ټول عقاید پکې راغلي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله منځ باندې عقیده من سبب د فلاح لا اله الا الله دې پکې رستو الله اکبر الله لوی دې پکې یو دا تام دا معنا چې عقاید نه کې طریقې جامع د عقاید شته کنه او یا تام دا چې توحید او رسالت له شامل دي تام دا دوه عقیدی دي مت دا دوه کې ټول راغلي دي بیا توحید او رسالت له شامل دي او یا دا تام بل معنا کومه تام څه بس د نور الفاظ او ضرورت پکې بنشته بس دا کافی دي دا تام دي د نور الفاظ او ضرورت پکې نشته دا تام بل معنا شو او دا تام یو بل معنا به وکړه چې دا تام دي تام څه معنا جاری دی در قیامت پورې او د تام بل معنا کومه دا هغه دعوت چې یوازې مسلمان ته نه دی کافر لم دی سمې وی مولانا صاحب تام د عقاید دی شابه
او تام څه توحید او رسالت باقی غي کې دي او یا تام څه معنا جاری دي تام دی بس دا جاری تر قیامت پورې او یا تام یوازې مسلمان ته دعوت نه بلکې چاته دی کافر تم چې مسلمان ته منځره غل د ایمان یا شهادتین وای او یا مې بل سو وې ها د تام بل معنا هم کولې شم چې دا تام دی نه منسوخ کېدو والا زوسو والصلاه القائمه منس قائم او رب د دې منځ القائمه رب د منځ دا نظام ستا د پاره کوم نو ځکه رب وایي او منظم تعالی کوم ځکه صلات وي او قائم سمانه قائم ثابت تیرې شریعت نه او د قائم بله معنا څه کومه نه منسوخ کېدو والا دی ثابت دی یا نه منسوخ کېدو والا دی آتی ورکه محمد صلی الله علیه وسلم دا وسیله په لغت کې څه ته وایي مطلق ما یتقرب به ته وایي مطلق ما یتقرب به لکه کونټه زما وسیله ده زه پې ځان نږدې کومه یو مقصد ته قلم زما وسیله ده زه پې لیکلو ته ځان نږدې کوم چې شی مې یاد شي او په اصطلاح کې ما یتقرب به الی الله تعالی ما یتقرب به الی الله تعالی پیغمبر مبارک له وسیله ورکې یعنی داسې شی ورکې چې الله ته پې ډېر نږدې شي او فضیلت هلکه دا فضیلت او وسیله کې څه فرق دی نو څوک وایي دواړه یو شی دی دا فضیلت عطف تفسیر دی یو شی دی او څوک وایي نه وسیله به وروستو راشي وابعثه مقاما محمودا د وسیلې نه یو خاص ځای مراد دی چې د قبولیت د شفاعت دی ځکه الله ته تقرب راشي او څوک وایي د وسیلې نه مراد یو خاصه مرتبه د جنت مراده ده او څوک وایي چې د وسیلت نه مقام د شفاعت مراد شفاعت ځکه دا هم د قرب د وجه نه چې پیغمبر الله ته نږدې شي شفاعت به کوي وابعثه مقاما محمودا مقام محمود ته ولېږه الله الذي وعدته مقام محمود کوم یو دی بعضې وایي دغه وسیله او مقام محمود یو دی او څوک وایي نه مقام محمود د شفاعت کبرا ځای دی په قیامت کې محمود ورته ولې وایي خلق به ورته پسخېږي چې پیغمبر صفتونه به خلق کوي او یا دغلته حضور پاک فرمایي وایي ما ته به داسې محامد خدای پاک را یاد کړي چې اوس مې ویې نه دي یاد یا به خلق صفت کوي اوهو سلو مرتبه ورته میلاو شوه او یا داسې حمدونه اوس پاته نه دي یاد دا به رایاد شي الذي وعدته نو الا هلکه دا الا څه شی دی او حل څه شی دی حل یحل نزول ته وایي حل یحل نزول اي نزلت له الشفاعة لا إلا سب تقدير لغوا لا يقولها أحد إلا لا يقولها أحد إلا حتلت له الشفاعة يوم القيامة أو يا من قال استفهام فما ندى نفك من قال سوق بوي يعني سوق بونوي إلا حلت من استفهام كوا د نفي په معنا استفهام کوه د چا په معنا او به څوک به ووایي یعنی څوک به ونه وایي الا او یا لا یقول ولا مقدر کا شفاعت یوم القیامه د قیامت پر ورځ دا به واجب شي ولا حلت نازل بشي یعنی واجب بشي اوس سوال کوه چې دا ځای خو اصل الله ورکړی دی الذي وعدته دا په خپله پکې راغلی نو چې الله ورته زما څه فایده ده زما فایده دا ده چې زه د الله په دې فیصله راضي یم زه الله په دې فیصله سیمه راضي رضا اللهم صل په پیغمبر خو الله رحمت الله علیه السلام دی ولې ویل ځان د پیدا ده څه لکه د چې دیوال ته بیټری نه سما نو دیوال ته څه پیدا راځي پیدا چاته ده لکه ما مخترع ګرځي د خپل پیدا ده پاره خود براج و حدیث نه ډېرې خبرې معلومې یو خو دې دا معلومه شوه چې د بانګ نه پس دا کلمات ووایه ډېرې مسلې دي ښه بل د دې رب نه معلومېږي چې دا مونځ او باغ دا د الله له طرف نه دي درېیم دې څه معلومه شوه د اذان فضیلت ته معلوم شو الدعوة التامه ورته وویل د مونځ فضیلت ته معلوم شو الصلاة القائمه ورته وویل
بل د رسول الله مبارک دپاره سوال کولی شي. د پیغمبر دپاره مقام محمود دا م ویلی شي. صاحب د شفاعت دی دا به م وی. او شفاعت د چا دپاره؟ شفاعتي لاهل الكبائر من امتي حدیث دی. شفاعتي لاهل الكبائر صغائر خواسته خدای په بانو لټی په هغه به کوي. د قیامت پر شفیع دی، شفیع المذنبین دا هم دې ثابته شوه. اوس مولانا صاحب یو خبره کو. بعضو کې داسې دي کوم ځای کې دی لکه والدرجة الرفيعة حاشیه کې دې مشته والدرجة الرفيعة شته که نه؟ حافظ ابن حجر وی لا اصل له. حافظ لیکلی دی فتح الباری کې لا خو ما پیدا کړی دی. د نسائی یو کتاب دی عمل اليوم واللیله کې فهمې وی ووایه کنه چې زه پکې خوراک وکړم. نسائی کتاب دی عمل اليوم هغې کې شته انک لا تخلف الميعاد. بعض علماء ورته بدعت وایي. انک لا تخلف الميعاد ما پیدا کړی دی په بیهقي په سنن کبرا کې په سند قویه شته. بیهقي په سنن کبرا کې په سند قویه شته. البته دا نور نشته. نور کم دی؟ والدرج کم دی کې دی لکه آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة بس. دا ورزقنا شفاعته پکې نشته. دغه پکې نشته. او انور شاه کشمیری وای چې دا هغه دعا ده چې مختص ده د اذان پورې وي دې کې رفع د ایدي او د رسول الله مبارک نه ثابته نه ده. دا مطلب نه لري. ګورې د حدیث په مطلب ځان پوهېږه چې ګنې لاس پورته کول بدعت دي. نه د دعا په آدابو کې څه دي؟ لاس پورته کول. نو که دا وی چې دا م یو دعا ده او آدابو د دعا کې لاس پورته کول دي پورته به کم نو مولانا بدعت نه شوه. خو د پیغمبر مبارک نه پکې رفع د ایدیو ثابته نه ده. یوازې دا نه دي ډېرو ځایونو کې چې کم ادعیه متوارده دي د زمان او مکان سره متعلق دي خاص دي هغې کې نه ثابت. لکه اودس ماتې نه چې وځې او کومه دعا کې الحمدلله اذهب عني الاذى یا د جومات نه چې وځې تا چې د لاس پورته کړی نه دې کې مو ثابت نه دی. زه اوس ورپسې شه مولانا صاحب. قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن غريب وجد غرابته خي ده حديث محمد بن منكدرنا خديت نري متفقبله وي لا نعلم احدا رواه غير شعبه زب وقت تير وتمخا محمد بن منكدر نري شعيب ابن ابي حمزه به متفرد دي ذلك دا بل يو دا يو ركوټه غند بل وایا. ابو ما جاء ان دعاء لا يرد بين الاذان والاقامه وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا بقي وابو الرزاق وابو احمد ابو احمد زبيري استير شو تیر ثقه راوي دي ها محمد ابن عبد الله ينوم دي ها. ابو نعيم فضل ابن دكين ثقه راوي دي ها. سفيان الثوري دي او زيد عمي ستوي بنو العم قبيله منسوب دي ما ویلي. او بعض علماء وینه چې مسلې تاسو به چاو کوي اسال العم دور پسې شه. ابي ياسين معاويه بن قرة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ابو ياسين بخبل او خو ثقه ضرور صحاح راوي دي ها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء لا يرد بين ولې دعوت ته د دواړو د مانځه وخت لري منتظر د مونځه د وخت دعا قبليږي ها. د مؤذن د پاره आवाज نه ارچا د پاره ها. قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن دی وته حسن وای لیکن صحیح دی ها. وقد رواه ابو اسحاق الحمداني وعن بريد بن ابي مريم عن انس رضي الله تعالى دی بل سند راو عنه بس بكم مولانا صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. دعاو کے مولانا سے